بسم الله الرحمن الرحیم مختصر القدور ولا سبق نمبر د 45 باب الجنائز. جنائز د جنازه جمع ده یا د جنازه جمع ده یا د جنازه جمع ده. جنائز چشتلی شي جنائز نه دلته کې مراد ده چې هغه سړی کله مړیږي هغه سره به مونږ څه کوو، هغه دپاره ته مسایل ترتیبا ښایي مصنف رحمه الله. دی چې اذا احتضر الرجل کله چې سړي ته مرګ حاضر شي زنکدن ټیمی وجهه الى القبله دا سړی به قبلې ته واچولی شي، مخ به قبلې پله کړي، على شقه الایمن په ښي طرف یې څملوي، که سیده څملوي صحیح ده، که په ښي طرف یې څملوي هم صحیح ده. ولقن الشهادتین لا اله الا الله محمد رسول الله یشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد رسوله. دا کلمې دي په مخ کې به یایي دي دل شي تنقیل کول، تلقین به وله کوي. چې کله مړ شو سایو وتله وایي زما ته چې کله وفات شي شد لحیتیه یشد لحییه یا لحیتیه د هغه وله به د زامې وتړي زنې سره لوندې نه ونیسه ساره پرې رنجه به وتړي چې خولې کلاو نه شي پاتې. وغمزو عینیه سترګې به وله پټې کړي، دا توارث سره جري طریقه ده. بس هغه نه بعد خو بیا وروسته غسل ورکولی شي. همدا خبره کې وایي فایزا ارادو غسله چې کله غسل ورکولی اراده وکړي وضعوه علی سریر یو کټ باندې به یې کېږدي داسې کټ چې ترنه لاندې اوبه بهیږي. وجعلوا علی عورتي خرقة عورت غلیظه چې کوم د ډېر ستر ولا زیاتې ځي باندې یوه کپړه وله واچوي. ونزو ثیابه ټولې کپړې به نورې ونه وبسي. ووزعو اول به وله اوداس ور وکړي لکه څنګه موږ دنیا کې که استنجا بیا ترتیب سره خوله پوزه خو خولې پوزې کې وله صرف لاندې ګوتې ول شي، اوبه به نه ورچوي بیا راوځي نه. ولا یمزمز خولې کې وله اوبه نه چې ولا استنشق یا ولا استنشق ولا یمزمز مجهول صیغه یله شي، پوزې کې وله اوبه به نه شي چې ولا صرف لنده ګوته پې تېره کړي. هغه نه بعد مخ وغیره لاسونه ولوینځلی شي، بیا به ښي مټ باندې ګس مټ باندې ورته اوبه واچوي لکه سړی ژوند کې څنګه لمبېږي. ثم یفیضون الماء علیه بیا به ورباندې اوبه واچوي وبې لمبوي لکه څنګه موږ دنیا کې لمبېږو، شیمپو وغیره صابون استعمال کړي. ویجمر سریره وترن دې وله کوم چرپۍ د هغه باندې وله خپله خوشبو لګولی شي ټاک تعداد کې دې ولګوي. یا مراد دی چې جمرونه څه مراد دلته کې داسې وچه خوشبو په سکوراټو باندې باله کې هلته کې. ویغلی الماء بالسدر او بالخرس او بالحرز د کومې اوبه دي غسل ولا دا به ته ممونې ولا پاڼو سره یا کرکڼې ولا پاڼو سره ولا تودې کې وخوټې دي سره ورکې بیا سختواله رسي صفایي ښه کوي. او نن سبا دې ضرورت نشته یا کچوکې کوي بیا کولی شي. فإن لم یکن که داسې ته بندوبست نه و فالماء القرا خو خالص اوبه هم ډېرې بس ما سره کولی شي. ویغسل راسه ولیخیط بالختمي سر او ګیرې خصوصا د ختمي ګل سره وینځلی شي عزت دپاره چې کله ښی طرف ته وینځلی. ثم یزجع یا یزجع علی شق الیسر بیا د ګس طرف باندې واړولی شي، دا طرف دې وینځلی شي. بیوصل بالماء والسدر اوبو سره وینځلی شي حتی را تر دې چې ولګي ان الماء قد وصل الی ما یلی تخت منه یا تخت ایل شي چې لاندې کاټ ته اوبه ورسېږي یا تحت پستې حصره ایله شي چې دا دې ته ښکاره شي چېرې لاندې طرف ته اوبه ورسېدلې. ثم یسجع علی شق الیمن بیا په ښي طرف باندې راواړولی شي. فیوصل بالماء اوبو سره وینځل شي حتی را ان الماء قد وصل الی ما یلی تحت منه چې لاندې پرې اوبه ورسېدي. ثم یجلسو بیا به کینې لږه تکیه به ورته ولګي مړه به داسې راجګ کړي. ویسندو الیه ځان ته بیا راتکیه کړي چې ونه غورځي. ویمسحو بطنو مسحا رقیقا خېټه به نه ورو ورو داسې ماسه کړي. لوز به ته ووایي که چې ونه وځي دې ټیم کې. فإن خرج منه شین غسل او ووینځي بس ضرورت یې نشته نور غسل بیا واپس به نه کوي بس شوه ده. ولیدو غسله غسل دوباره بیا ماره ګرځوي بس شوه ده. ثم ینشفه ینشف ویل ثم ینشف ینشفه بیا بې وچ کي پیسو بینې کپړې کې به کیدی منات لیو اگر سره یدرجو بیا کفانه بیا به کفن کې داخل کی. ویجعل الحنوط بیا هغه نه بعد حنوط خوشبو ده یا ویجعل ایل شي دا به وګرځول شي علی راسي سر کې ورته ولګي ولې خیتیګیري کې والکفور او کفور دانې به میدا کې دا به ورته ولګي علی مساجده سجدې ولا ځایونه باندې لکه ټنډه شو لاسونه شو زنګنونه شو لخپې شو ګوتې وغیره.